مرګري مبتلا دي. ما ته چا یو دوه نظمونه رالیږل دي. یو نظم داسې دی چې هلک وایي جینۍ ته پیغام ورکوي، بل دی جینۍ هلک ته پیغام ورکوي. کم طرف نه دي؟ یو هم د مدرسې و بل هم د مدرسې. زه طالب د مدرسې ته یې پیغله پوښتنه یو داسې دی. او بیا به کې وروسته خدای دې د ده په کوپړۍ کې لږ دماغ پیدا کړي، وروسته به کې وایي ته بیبي عایشه او زه یم آقا، زه طالب د مدرسې ته یې پیغله پوښتنه. شابس شابس. د جینکو د طرف نه کم لیکلی شوی دی. طالب الوله کتابونه څه شی دی؟ زه به د پلار په کور زړه شم. نو د دې نه دا محبت چېرته مراد وانهلی. دا محبت جدا دی، دا محبت جدا دی. بهرحال داسې خو مونږ وایو که نه چې زمونږ د یتیمرګره کې یو دی بل څه کار یې نشته، بس جینکو پسې نظمونه، جینکو پسې نظمونه. نن سبا پاتې هم دې ته شوه معاشره که نه، جینکو پسې نظمونه. حالانکې دا په لوحونو کې راځي. ګورې ما په خپل درس تجوید کې دا بیان کړل چې دا شیزونه په لوحونو کې راځي. واجي صاحب سوچ نه کوي، د هغه هم بل څه کار نشته، خو بس فاضله شو فاضله کېږي، فاضله شو فاضله کېږي. تش په 2025 کې د ده نظمونه را روانو په 2025 کې. نو په 2025 کې د مکمل 20-30 نظمونه ویل دي او یو هم په چارته په طالب پسې نه دی ویلی، خو ټول طالب او طالبه، طالب او طالبه. او دا شی د مدرسې د طالباتو وران کو. ایبسلوټلی ناټ. دیو په دې وجه باندې وران کو چې دا ظالمان راوتلي. ګورئ زما دې طرز او ویډیو کوي، داسې چا یې کړی بس دومره حدود کې د دې پردی او ویډیو کوي. موږ دا نه وایو داسې دې وکړي، لیکن معاشره داسې ده. په دې طرز باندې خو که ستاسو پردی نو بیا نزخه پرده، که په دې طرز ستاسو پردی نو بیا نه بعضې طالبان ښې پردې کوي، بعضې ملیان د نه ښې پردې کوي. هم راوتلي صیب او مدرسه ده. یوه پکې د ماتې اوس د مدرسې نوم راغلی نوریه مدرسه لکه څه د طالباتو. دې خو د محتمي مرب دې په شرم باندې وشرموه. ستا او د یونیورسټۍ فرق په مابین کې څه پاتې دی؟ ستا جینکې هم را روانې کتابونه په لاسو کې او ورسۍ ویډیو ته سټاټي، هغه هم داسې کوي. څه فرق دی په مابین کې؟ هېڅ فرق په مابین کې پاتې نه شو. هم د دې صرف سترګې ښکاري، بعضې په سکولونو کې مې د هغې سترګې ښکاري، بیا د هغې ته مخلوط تعلیم. صرف په دې باندې کار نه کېږي چې هلته د هلک سه یوازې کېناست او دلته د هلک نه یوازې شو، جدا شو. ګورئ د جینکو د بناتو د مدرسې ترتیب څنګه دی. نبي علیه الصلاة والسلام په باره کې راځي چې یو ځل یې زنانو ته خطاب کا او بیانو. د هغې نه بعد بیا یو زنانه په کلاس راوایسته د پاره د بیاتو. نبي علیه الصلاة والسلام ته پته ولګي، دا ورته وی په دې نوکانو باندې نکري زیږده چې ستا نوکان ښکاره شوي او ما ته پته لګېدلي وای چې دا د زنانه لاس. اسلام دومره په دې نوکانو باندې نکري زیږده چې پته لګي چې دا د زنانه لاس دی. دا نکریزې ولې زنانو دپاره دي؟ او بیا خاص کر خصوصا نوکانو باندې به خامخا پورې کوي، که د دې نزي په هغه دوران کې بیا په نوکانو باندې نکریزه پورې کوي. دا وجه ده که نه حاجي صاحب؟ چې کوم مدرسې دومره ازادي ورکړله، خو هغه ځینې خلک هم ټیک وایي، ځینې